مفتي صاحب دا سود ولې عام شو د څه وجوهاتو باندې تاسو په منبر خبرې په سود حوالې سره نه کوئ کو نه په دې تاسو ته پته چې یار په دې سرکي کې یا په دې پلانکي ځای کې په دې ډینګري ځای کې سودخور دی او هغه زورور دی د هغه د یارې دا خبرې علما کرام نه کوي علما چې نو الحمدلله چې کله د الله جل شانه د دین خبر راشي نه په هر ځای کې کوي په مسجد کې هم کوي په چوک چرواهه کې هم کوي که دغه شان په مقبره کې ودرېږي په هغې کې هم کوي دا د یارې څه خبره نشته دی البته خلک ناخبره ولې دي د دې مین پوینټ څه دی د ناخبرتیا وجه دا ده چې دا خلک د جمعې په ورځ باندې ایله خطبې له ور ورسېږي نو د هغې نه مخکې ملا صاحب ټوله مسله بیان کړې وي خو دوی د هغې نه خبر شوي نه دي لکه او یا چې نو یا دا سوال ته پیدا کېږي چې یاره ملا صاحب چې دا په منبر باندې د حق خبره نه کوي د امن خبره نه کوي د الله بنده ته لږ وختي راشه د جمعې پر خبر شي درسه بالفرض چې جمعې بیان 12:30 بجې شروع کېږي نو ته 12:30 بجې راشه او دغه ځای کې کښېنه چې ملا صاحب د حق خبره کوي که نه کوي یا چې نو د امن دپاره اواز اوچتوي که نه اوچتوي خو چې دلته کې ایله چې امام الله اکبر کوي او ته راشي نو ته به څه دغه نه خبر د دین نه به څه خبر شي دغه شان چې د حق خبر نه به څه خبر شي د امن په باره کې خبر نه به څه خبر شي د سود په باره کې خبر نه څه خبر شي دا ټولې مسایل چې الحمدلله په هر ځای کې بیانېږي بقایا پاتې شوله چې دا تاسو کومه خبره وکړه چې یاره د زورورتیا نو زورورتیا باندې چې دین نه دباویږي نه په عالم دباویږي خو دومره قدر خبره ده چې یو داسې وي چې یو چا پس ټوپک راغستل دي نو ټوپک راغستل دا د مولا کار نه دی ټوپک راغستل دا ستا کار نه دی ستا وس دا چې ته په دې میډیا باندې خبره خوره کړې زما وس دا چې زه په منبر باندې وکړم د پولیس او د سیچو کار دی چې هغه پس ټوپک راواخلي هغه په زورونه باندې اخیست منع کړي نو چې شریعت کې د پاکستان حکومت د هغې چې نو د مخکې نه په قانون کې دا خبره لازمي ده چې د ټول قوانین به د قرآن او سنت موافق وي او د قرآن او سنت په موافقت کې چې دا خبره ضروري ده چې سود حرام دی په دې باندې به چې فوري اکشن اخیستل کېږي چې چاته پته ولګېدله چې یو سیچو ته یو دغه مشر ته یو پولیس والا ته چې هر دې کې سود کوي دا پلان کې کسې کوي نو دا د هغه ذمهواري ده زما خبره کول دي او د سیچو کار چې نه رانیول دي نو زما ذمهواري دغه نه چې ټوپک تمانچې والا ده زما کار د منبر دی